नहमदुक या मन हुवल्लाहुल मुताल अल कबीरुल कदीर ज़ुल जलाल नुसल्लिमु व नुसल्ली अला मन ला दलील लना इल्ला हु काइदन हुज्जतन बिसुन्नतिन त्वाहिरा अल मबऊसु इलल अस्वद वल अहमर क़ासिदन लिरब्बिल आलमीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़रअयत इन मत्तअनाहुम सिनीन सुम्म जाअहुम मा कानू युअदून मा अग़ना अन्हुम मा कानू युमत्तऊन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ब्रु अव्वलु मनाज़िलिल आख़िरा फ़इन्न नजा मिन्हु फ़मा बअदहु अयसर मिन्हु औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है, तू कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है, तू कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। ये आलीशान बंगले वहाँ काम के नहीं हैं, मखमल में सोने वाले मिट्टी पे सो रहे हैं। 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर मंज़िल तेरी कब्र है। इज़्ज़तमंदो, दा दुनिया और द दुनिया अशिया और सामान दा टोल आर्जी और फ़ानी दी। दा दुनिया ज़मुंग स्तासु दपारा यौ मुसाफिर खाना दा और ज़मुंग स्तासु दपारा लग गुनते वक्त दपारा दा इम्तिहान गादा। असल मकाम और असल ठिकाना अगर ज़मुंग स्तासु आखिरत ते। दुनिया दा जुअन ज़ाहिरी चिकम मंग तख्कारी दा ज़मुंग स्तासु यो इम्तिहान दे और दा कुरान ऐलान दे वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया दा जुअन दा यो धोखा दा, बल्कि द धोखे सामान दे। और हदीस पाक की राजी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब और गाबिर सबील। दुनिया के दा से वक्त रवा लकसंग चियो अजनबी इंसान या पयोलार बांधे तलन के मुसाफर
څنګه وخت تیری داسې دی دنیا کې وخت تیروا. منګه او تاسو د دنیا عارضی سفر باندې یو. هر ورځ هر لمحه هر ساعت من آخرت ته نږدې کیږو. معنا من او تاسو قبر ته نږدې کیږو، رو رو نږدې کیږو. او یو ورځ براشي په دې ځمکه به هیڅ امني کل من علیها فان، دا تمام سیزونه به ختم شي. صرف د الله ذات و یبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام، صرف د الله ذات لبقا دا او نور تمام سیزونه لفنا دا. دا تمام سیزونه دا به ختم شي. بیا زمونږ ستاسو اصل مقام او اصل ځای اغا آخرت دی، مانا قبر دی. او قبر دا سے ځای دی چې هر انسان به ورته ځي. او دا زمونږ ستاسو د آخرت ړومبی مرحله ده. حدیث کې راځي القبر اول منازل الاخره، قبر د آخرت د منزلونو نه ړومبی منزل لی. فإن نجا منه، که چاته قبر کې نجات ملاو شو او د خلاصې اومنته، فما بعده ایسر منه، د دې نه بعد چې دته کم حالات راځي الله به ورته آسانوي. قبر د آخرت د منازلو نه ړومبی مرحله ده. انتهایی د وحشت ځای دی، انتهایی د تیارو ځای دی، او انتهایی د تنهایی ځای دی. ملائک هغوی ته د سوال او هغوی ته د جواب ورکولو مقام او هغه ځای کې د خلاصي د پاره صرف او صرف د انسان عمل لې. د قبر تیارو کې رڼا د دنیا مال سره نه ده، د دنیا نسب سره نه ده، د دنیا عہدے سره نه ده، او د دنیا جیداد سره نه ده، د دنیا حسن سره نه ده. د قبر رڼا هغه د انسان اعمال سره وي. که اعمال د انسان خستای خو قبر به ورته رڼای او قبر به ورته روښاني. او کنه چرته اعمال د انسان هغه بګاړي معنی خراب وي، نو یاد ساتي قبر کې ګوره دا انسان خلاصې دی نشي. او هر انسان قبر تتللی معنی قبر یو دروازه ده، هر انسان په دې دروازه باندې تک کوي. القبر باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها. مرگ یو پیاله ده، هر انسان به خلی ته نږدې کوي. او قبر یو دروازه ده، هر انسان به په دغه دروازه باندې تک کوي. کاغه زړه خده او که خې نه ده، کاغه پوېږي او په دې خبره او کنه پوېږي، په دغه دروازه باندې با ای تک کوي. او څوک چې دی دنیا ته راغله دی، دی دنیا نه به اغا روزي. لو کانت الدنیا تدوم لواحدا لکان رسول الله فیها مخلدا. کسوک پزما کا پاتے کېده ہمیشہ د کائنات سردار جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پاتې شو. او چې هغه تل دې ټول بد دی دنیا نزو. ها الموت کاس کل نفس شاربوها، مرگ یو پیاله دا، ہر انسان بتنه گٹ کئی. القبر باب کل نفس داخلوها، او قبر یو دروازه دا، هر انسان به په دغه دروازه باندې تک کئی. او څوک دې په دې باندې خوشحاليږي نه چې یارا مال بزوانای کې مرگ ناراضي. من لم يمت غبطه يمت حرما، الموت قاس والمرء ذائقها. څوک دې په دې نه خوشحاليږي چې یارا ځواني د مرگ بران شي، وای مرگ نه خلاصې دې نشته. ایک بوډا شو نو بیا بچرته دي. ها
او د مرګ نه دی دا جام بخلی ترا نږدې کې هر انسان د مرګ پیالې نه غټ کوي کاغه هر څوک دی د مرګ پیاله هغه خلی ترا نږدې کوي د مرګ نه مال والا نه دی بچوي جیداد والا نه دی بچوي باچاهان نه دی بچوي وزیران نه دی بچوي تجارتون والا نه دی بچوي باچا په باچاهانو کې لوی باچا د زمکه په سر پیرغون تیر شوی دی چې د خدایای داوی کړي وا انا ربکم الاعلى مالکم من اله غیری یو خبره او تربل خبره میاس کې 40 سال وقفه وا دواړه خبرې کړې دي یو د خدایای داوی کړي وا او بل دا خپل قوم ته وی عوام تا مالکم من اله غیری مان علاوه زستا سو بل اله اډوی نمنا باچاحت سرا جاه و جلال سرا مال او دولت سرا فخر او غرور سرا د زمکه په سر باندې قدم اخودن کې انسان هغه پرغونو آخری انجام هغه ته وګورا او بیا هغه وجود ولا الله رس تر قیامت پورې انسانانو ته مخه تا کړي دي ځکه هر انسان سره احسان دار چې باغ خار واړي کې اوپټ شي ځکه انسان په تمام حیواناتو کې زنده سر چې څومره دي په دې کې زیات بوئی چې کوي د مرګ نه بعد هغه انسان دی ځکه الله د عزت او اکرام د پاره خار اړول سپینو کپڑوں کې پټول سپینو کپڑوں کې باندول او بیا خارو کې آرام سره کې خودل د عزت ته اکرام دی نور مخلوق سردا معاملہ نه دا د انسان عزت ته دیو جنا که انسان د مرګ نه بعد دا سے خوشی صحرا کې چالاړه کړو انتهایی بدبو بوا دومره چې خوراک سکاک به انسانانو پر خوده او چکم ژوند دیو دیو جنا الله وای بس پټه کوي خارې په واوړو او کله چې انسان باندې خارې واړې دي باچاحت نشي خلاصولې وزارت نشي خلاصولې مال او دولت نشي خلاصولې حسن خپل اغه نشي خلاصولې بنگلي اغه نشي خلاصولې انسان چې قبر کې خلاصيږي صرف او صرف په خپل عمل بخلاصي که عمل خسته ده قبر بہت کلاوي او کني نو بیا قبر نبی علیہ السلام ګوته داسې کړی ها صحابه ته وی کله چې بد عمل انسان قبر کې خودي شي دا قبر پیدا سے را جوختيږي او بیا ګوته داسې کړی وی د مړی دا پختای داسې یو بلکې اونونوزي داسې را جوخ شي پی او یو چغه دا وباسي دا انسان دومره hebatnاک چغه وباسي کچرتا الله ازمک باندې هغه چغه خلق ته ظاهرولا مشرق نه مغرب پورې خلق بدا چغه اوریدا او خلق بد hebat نه خدغه معاملہ الله پټه ساتلې ده او بیا کله چې انسان مړ شي حدیث پاک کې راځي اذا مات الانسان ان کا تعامله انسان مړ شو بس د بسې اعمال هغه ختم بس بن شو الا من ثلاث درې اعمال انسان په ژوند کې کړي د مرګ نه بعد انسان تاغه پیدا رسي یو پاغي کې د صدقه جاریه صدقه جاریه هغه ورپسې رواني دویم علم نافع علم کړه واغې چاته خوله او هغه بیا هغه وای نور تر رسي دغه پیدا و تر رسي او دریم رستو نیک اولاد پر خوده نیک اولاد ته رستو فاتو دام انسان ته د مرګ نه بعد اے پیدا رسي نور اعمال انسان ختم بس چې څه دې کړي هغه ځای هغه بتا ته ملاويږي من او تاسو د دنیا دی کوئی کور کې صرف د مال او دولت د شهرت او د عشرت او دا ټول من صرف پدې کیو چې عزت راته ملاو شو دولت راته ملاو شو او دراته ملاو شو نو ګینه زه کامیاب ما او دا سيزونه مرګ سره انسان نټول پاتې شي
صرف انسان سرا سرزی د انسان عمل، صرف د انسان عمل، نور خبره ختم. قبر پورې انسان زی سور سره لاړ شي. یو انسان سره عمل لے، دویم انسان سره سیزونه لري د دنیا، دویم ور سره خپل پردي دا ال تلاړ شي. چې کم کټ کې وړو هغه واپس راړي، او کم قبر ولا په کم سیزونو کنسته هغه راړي، کم رشتہ داری هغه تیم واپس راشي. کډیر نږدې رشتہ داری او زړې دړمندي هغه یو 10 منټه 15 منټه قبر څخه تیر کی سترګونه اوخ کې لاړ شي، بیا هغه تیم روان شي. صرف هغه ځای انسان سره خپل نیک عمل پاتې کیږي، دغه انسان د لارې مل له دیو جی حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام چې با قبر خواله راغې نو او بدرید او بیا با قبر څخه په جړا شو، او صحابه کرامو ته وی یا اخوانی او زمارونو لمثل هذا فاعدوا، دې زائد پار تیارې وکي، دې زائد پار تیارې وکي. دا دنیا ژوند نه دی، دا د دې ژوند مزین کولو د پار نه دی، دا ژوند د هغه جهان د خسته کولو د پار الله را کړی دی. دا دې لپاره نه چې سار پاس ابد لګیا یا دنیا دا دنیا دا دنیا دا او د کېږي په دنیا او د شاسار بیا را پاسې په دنیا را پاسا بیا منډه دا رس تیر شو، هفته تیر شو، میاشت تیر شو، کال تیر شو، صرف د دنیا د کارونو نه موږ اړ پارغ نشو. دا دې لپاره آخر کې بس مرګ براغه هغه په دې حالت کې براغه د دنیا کارونو کې لګیا او بستر کې پټې شوي انسان لمرګ راغه. دې د پاره موږ نه راغلي، چرته لګ سوچ مکړه دې د دنیا د کور کې د دنیا د ځای کې د امتحانګاه کې موږ دنیا د پاره سور سکو او آخرت د پاره سکو. دنیا کې دنیا د پاره سور غټو او چې کوم غټلې دا هغه مسورا د الله په نوم باندې خیراتی صدقه ور کړی دا. آیا سوچ مکړه دې خبرو ته سحر را پاسو څومره وخت مونږه هغه دې دنیا کې د دنیا د پاره ضایع کو او څومره مونږه تاسو د آخرت د پاره کو. چرته مونږ دا سوچ کړی دی سبا کو او مونږ سره بس کیږي. دنیا د پاره زمونږ ستاسو سوره تیارې دی چې سحر نه را پاسو او آخرت د پاره زمونږ ستاسو سوره تیارې دی. دا د هر انسان کو سوچ او کو ایمان سره د توام راویخ بشي لګ او بیدار بشي د غفلت د خوب نه. کله انسان دا سوچ وکا چې یار زکوم دلتا سر اغله صد پاره او داسه کې چې لګیایم دنیا سيزونه یاد ساتي ګوره سوک چې سور دنیا کې ځان ستړي کی آخر کې بدېستو مانه ځکه اولاد نه مني، رور دې نه مني، اولاد دې نه مني، زی اوسوي خبره وې ځان به نه ستړي کو مونږ وته وی چې ستړي کا اورور سوي. اکثر آخر کې بیارونه آپس کې یو بل سرا مش پګریوانی چاچ یو پلیټ کې روزه یو ځای روټای خوړه یو سهن کې لوبي کولی د دې دنیا د یو سو ټکو په خاطر او د دې دنیا د یو 2 غس ټوکړې زمکه په خاطر خپل رور سره په کلونو خبرې نه کوي، د خپل رور مخ نه ویني. صد بارا دنیا د پاره او الله وی منها خلقناکم خبر یې د دې زمکه نه مې پیدا کړی یې وفيها نعيدكم دې زمکه تبتا سو بیا واپس بوزم ومنها نخرجكم تارة اخرى او د دې زمکه نه بځي او ځل بیا تاسو وباسم مونږ بیا ټول پاسو د دې زمکه نه تینه بټول د الله دربار کې ودریو. او دا هغه آیات کریمه ده حجاج ابن یوسف پزمکا انتہائی ظالم باچا تیر شوه دے. عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرمائی کہ د تمام دنیا د ظالمان ظلم را جمع کی د حجاج بن یوسف لسمی سی ظلم توم نرسی درازه به چې 15 پاو سترګې د انسانانو نوې استی تللې به نوې مختا تر هغه به د کېدنه هغه پورې به خوب نه ورته
دغه ظالم باچا صحابی را ګر کړو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ چې مخه ته ودرې دوته وې تاسو نوم دی سعید ابن جبیر سے بتوی سعید معنی دا نیک بخ نو حجاج بن یوسف بتوی تو سعید نے بل شقی تو شقی معنی بدبختہ صحابہ کرام لوی شان والا د ظالم جابر باچا مخ توي وستا نظما مور پلار زما د نوم په معنا خپویدل چې مالکم نوم اخره هغه ته چا جواب کول شو ایک کله چې مرش کنا 1,00,000 تابعین هغه ټیم په جیل کې تابعین هغه خلق چې چا صحابه لیدلیو هغه 1,00,000 داغه په جیل کې بند نو مرګ په وخت کې نو چا هغه ته جواب کول شو چا ته خبره کول شو سعید ابن جبیر سے ودوي وای زما مور پلار تا نه زما د نوم په معنا باندې خپویدل جلاد ته وی دا سر ته نه کټ کا کله چې جلاد توري تلاش کو نو هغه اينما تولوا فثم وجه الله جلاد ته وی دا مخ ولتاو کا نو مخ ولتاو کا للہ المشرق والمغرب دا اللہ اختیار کے مشرق ہم دے مغرب ہم دے جلاد تیوی دا مخ والا قط ازمک تک نو دا مخ والا دا سے قط ازمک کو بیا پچاڑ زور سر تور را کاغل او کله چې مخ والا پزمک واچو پړ مخې کو نو دا آیات ہوئی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى کله چې دا آیات مبارکه اولستا نو حجاج جلاد توی تور پیرا کاغا نو تورے پیرا کاغا او انتہائی وینت لاڑا انتہائی حجاج 15 لاکھ انسانانو وینت توی کړو دنیا کې د ټولو نه لوی ظالم حجاج ابن یوسف تیر شوی صحابه ویني ته وکړي اهل بیت تړلي زنجیرونو کې او سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ شهید شو کله چې وینه لاړه نو وینه ته ډیر عبیده نو حجاج حیرانو چې داسې چل چې دنه دور وینه لاړه حاکمان راوختل ودادنه دور ولی وینه لاړه حاکمان وتوی دنه د انتهایی جذبه وا وینه ګرمه وا د مرګ یره مر د انسان کې دنه نه وا ها دا وینه چې ټوله بار شوی دا د دې او دینی جذبه وا نزکته نوینه ډیره تلې او دا آیات او تویل منا خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى الک ازمکه نه پیدا یو د ازمکه لبزو او د ازمکه نه بیا ټول را پاسو خا راتل المهم جدا انداز کری بربند سرتور سرخ پی اب لخ پی اس خبر نا تل مردی دنیا نہ صرف دادی چې دو کپڑوں کے مبن کی سپینو کپڑوں کے خا او دا زمنګ لګ عزت ته کنه او کاپور او اگر باندې اولګي او بیا مؤلته کې د خارې په بالغ باندې کی دي او ګوته را لغټه تړلې کله کې او بس اغزای کې مفریدي بس آخری ابتدا مداور اتل بیا د قبر نه پاسو حدیث کې راتی یفجر الناس خپاتن غراتن غرلا سرتور سرخ په یبلغ په ټول بدا سره قبرون نه پاسي بیا پاسې دل موم دغه حالت ته اثر تور سرخ په ابلغ په هر انسان په منډه باندې هر انسان کسل کال ژوندیو کنا ورپسې د مرګ جارو دا او د مرګ سیلای دا پاتې کېدل مګورې نشتا کم آیات مبارکه مالوسته او دادری آیاتونه دي انتهایی د عبرت آیاتونه دي اپرایتا امتاناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما آنا غنهم ما كانوا يمتعون ما آنا غنهم ما كانوا يمتعون ایک سل کال جوندے خو آخر مرگ دے دے میمون بن مہران باچاو او تل حجلا آل تے تواب کول تواب دوران کے حسن بصری رحم اللہ سره ملاو شو جویلی دا چیار دا خو حسن بصری دے نو په تواب کې وته نږدې شو
او ته وای ډیر عمر نستا په تلاش کې وما خدای را له صحیح مقام کې را کړې ما تس نصیحت وکا اے یو ولی بل ولی میمون بن مهران لوی ولیو او باچا ها او دې طرف ته حسن بصری رحم الله دام د الله یو لوی ولی دی نو یو ولی ولګي دا بل ولی ته وي تلاش کې در پسې ګرځېدم خدای صحیح مقام کې را کړې وی ما تس نصیحت وکا چې ز پاغه باندې عمل وکما نو حسن بصری رحم الله وت دادری آیاتونه وې اپارا ایت امتاناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنا غنهم ما كانوا يمتعون کله چې دادری آیاتونه واوریدل میمون بن مهران وتوي لقد وغستا فقد ابلغتا تا خما ته وصیت اواز وکړو خو انتها ته پکې اورسېده وی بس دا مال کافی دا که انسان سل کال ژوندې نور پسې ګوره مرګ دی د مرګ نه خلاصېدل د انسان نشته سل کال پورې ژوندې آیات درېما کسل کال هم ژوندې نو ګوره بیا به هم همیشه نه ور پسې مرګ را روان دی دیو جی آیات دلان د امام قرطبی لیکي وایدا انتهایی د عبرت آیات ته عمر بن عبدالعزیز رحم الله چې کله به سحر را پاسې دو نو دا خپل ګیره مبارک وېدا سکله کونی ولا او دا آیاتونه به لوستل ها په پوښا ها پوښا کته ټول عمرم ژوندې کنا یا ور پسې مرګ دی ها او باچاهانو کې عمر بن عبدالعزیز انتهایی عادل باچا د ځمکې په سر تیر شوی دی ځکه ته عمر ثانی وای دریو بر اعظم باندې حکومت درې یو بر اعظم حکومت نا هغه بهارو نور دریو بر اعظم باندې داغه حکومت عمر بن عبدالعزیز او داسې انصاف او عادل حکمران د ځمکې په سر نه د تیر شوی کله چې باچا شو نو الله کده دریاب په غاړه باندې یو سپې د تندې مړیږي د قیامت پرز بمانه تپوس کې چې داولې مړ شوی ما وب مخامخ دي سپې ولاړ دی او هغه ځای د تندې نمړیږي وبو ته نږدې دي کنه وی الله کداغه ټیم کې د تندې مړی هغه جهان کې مانه به تپوس کې چې داولې مړ شو او خبر یې څومره د انصاف حکومت کړو سلویخ او خان باندې چا سره نکاح شو فاطمه سره داغه د داج سامان راغلو او داج سامان چې کینو د باچا عمر بن عبدالعزیز باچا اپ له داغه رورم باچا او پلارم باچا هغه طرف نه هغه هر طرف نه صاحبزادګای ودل تراله عمر بن عبدالعزیز ته واده شو فاطمه نو بیا سلوی خان باندې کپڑے راغلي عمر بن عبدالعزیز و تماس وطن وی اخرت غټي او کنه دنیا وی دنیا مې ډېر لیدلې د اخرت غټم وی دا کم سامان چیرته راغله دي ډیر غریب خلک ته د دې اهل دي دا غیل نه ورکه ویول نه ورکوم سلوی خان باندې ورسره چې کم کا سامان راغله هغه ټول خیراتی تقسیم کو په غریبانو باندې ها او دومره سي کور کې نو د مرګ وخت کې ګورم داري او یو ورځ اختر پرس کور تراغه عمر بن عبدالعزیز موزه ورک د اختر او بیا راغه باچ چراغه نو بچوي عام لباس اچولیو عام زړې کپڑے فاطمه دا سے قتل دای له وګوره وزیرانو بچی ټول راضي اغه د دې لباسونو ته ګوري دای خپکیږي نو لباس خو باندې ولا کپڑے باندې جوړې کړي وي نو بچی راو وختل پساره ولا لاس او سترګونه اوخ کې روانې شوې وای بچي د ریخم لباس د ندل تاول شم تک بچاو خو نه تاوم دنه ها الله بتا سو ته جنت کې بهترین لباسونه اچي ز تاسو ندل تک خسته لباسونو کې تاسو نه پټو ایو بچی ته خله پټا کړه پته خله دی ولا پټا کړه دا وینځي وتاوي سهاره کچا پیاز سره روټای خړلې د باچا او باچا دریو بر اعظم او باچا زمون کو چولو خرصول والهم اولاد تګور سی حساب دي ها او ته وی الله میرا تخول او بیا چې وفات کېدو د الکانو ماما راغی وسخو ولا ور پرې د رستو ترکا نو رنگ بدل شو را پاسید دا یخنی وختو وی ما سره وکس نشته کتا سره سین را کاغه ولا 1 लाख درهم ورکړل څنګه چې وتاو قتل
نو چې خوا کې ور سره څوک ناست وي دا 1 लाख درهم بیت المال کې جمع کوي. غریب خلک دی غي ته ډیر ضرورت ته، زما اولاد ته ضرورت نشته، ما خپل اولاد ته رب خولې دی چې دای ضرورت یې الله نه بغواړي. او بیا جهان لیدلی دی چې چا خپل اولاد ته خبره رست د عمر بن عبدالعزیز ترکه 2.5 روپۍ هم نه وا، یو بچی ته 2.5 روپۍ هم نه دی رسیدلی، دوره سنو پرې خودي. او چا چې خپل اولاد ته لکونه کروڑونه پرې خودیو، دا غي اولاد د جمعات په سیړو کې د موز نه پس ولاړ به خیر غوښتو. د عمر بن عبدالعزیز اولاد باندې الله دنیا دومره پراخه کړې وا چې په یو محفل کې سل خان خیراتی د الله په نوم باندې ورکړي. الله دنیا دومره ورکړي، یو محفل کې به ورکول. ایما خپل اولاد طرف خولې دي. الله دې کې چې مونږ رب او پیجنو، مونږ او پیجنو خپل اولاد طرف اوخو. ها زمونږ د اولاد ذهن دا دی چې بس د دنیا کار کې خو سبا خوري کنه کې نه، ټول ګوره 100% دا ذهن دی کني بس اسم نشته خوراک له. ها زمونږ د هر نوجوان طبقه خو بالکل بل پر روانه. دنیا مختصر ژوند دی، دا الله رضا د پاره دا ضایع کونا. ها غپ شپ کې موبایلو کې فیسبوکو کې دغه باندې نه یو اختا زمنګ نوجوان طبقه ټوله د غیر لاسو کې را. ها صرف دې کې دي قطن کې می زیات شو او قطن کې می کم شو، صرف دې کې دي سار را پا الله کا خدای بندا ته دې کې وای سار نه می نیک اعمال سور او کړل بد می سور او کړل او چې ماسختن او دکې ځان سره لګ حساب کتابو کا محاسبه دیو کا په دې خلاصيږي. ها په دې بخلاصيږي سوال نه پیدا کیږي. دا خو زمونږ علاقت ته الا ماشاء الله. نو دنیا یو سو ورځ ژوند عارضی. ښه الله نسوال کو چې الله خیر عافیت سره دا موږ او تاسو باندې تیر کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمت.